السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو محصلینو، د کاسټ اکاونټینګ دویم لیکچر دی او زمونږ د دوهم لیکچر موضوع ده فاینانشل اینڈ کاسټ سمری سټیټمنټس. په تیر سیمسټر کې تاسو ته استاد محترم د دې درس درکړی چې کاسټ اکاونټینګ څه ته ویل کېږي، د هغې مختلف کاسټ د هغې تعریفونه یې درته کړي وو، د هغې وضاحت یې درته کړی وو. په همدې ترتیب سره د کاسټ چې کوم ډیویژنز وو په هغې باندې یو څه بحث کړی وو. مګر په دې سیمسټر کې انشاءالله موږ به د سی جی ایس سیسټم فاینانشل اینډ کاسټ سمری سټیټمنټس او د مختلف چې کوم بزنس ارګنایزیشنز دي د هغوی په ټایپس باندې به غږېږو، خو ډېر فوکس به زموږ په دلته په مینوفیکچرینګ کنسرن یا په تولیدي کمپنیانو باندې وي. Financial and cost summary statement, the statement which provide general purpose financial information regarding the business to outside the world is called financial and cost summary. Financial statement دا موږ ته څه ښیي؟ فاینانشل سټیټمنټ عموما د یو کاروبار په اړه مالی معلومات چې هغه موږ د یو ادارې نه بهر اشخاصو او اداراتو ته موږ ورکولی شو، دا موږ ته بیانوي. یعنی ټول هغه مالی معلومات چې زموږ د ادارې په رابطه باندې بهرني کسانو غواړي هغوی ته معلومات برابر کړي. اوس دلته موږ چې غواړو د دغه مالی معلوماتو په رابطه باندې بهرني اشخاصو ته یا خپله اداراتو کې د ادارې ټاپ لیول منیجر ته پکار وي ارایه شي، نو د دې دپاره باید موږ دغه بزنس ارګنایزیشن په درې برخو باندې وویشو. ادارات چې کاروباري ادارات دي دا په درې قسمه دي، یا به دا به سرویس ارګنایزیشن وي چې خدمات به عرضه کوي، هغه ادارات چې خدمات عرضه کوي، یا به دا مینوفیکچرینګ ارګنایزیشن وي چې هغه به تولیدي کمپنۍ وي چې تولیدي کمپنۍ د هغه کمپنیانو څخه عبارت دی چې په هغې کې خام مواد هغې باندې پروسس اجرا کیږي او د هغې د پروسس نه وروسته په فینش ګوډ یا سیمی فینش ګوډ باندې بدلیږي. او دریم ډول باندې چې دی هغه مرچنډایزینګ ارګنایزیشن دی چې هغوی یوازې د اجناسو او خدماتو خرید و فروش ترسره کوي، ولې په هغې کې کوم چینجز نه رامنځته کوي. دلته چې موږ ویلې چې زموږ د ادارې مالی معلومات بهرنیو اشخاصو ته په فاینانشل اکاونټینګ کې تاسو ویلي دي چې یوزرز یا استعمالونکي هغه د معلوماتو دوه قسمه دي، یا به انټرنل یوزر وي یا به ایکسټرنل یوزر وي. داخلي استعمالونکي هغه عموما ټاپ لیول منیجر دي څوک چې ډیسیژن میکینګ کوي، چې هغوی دغه مالی معلومات د کنټرولینګ په خاطر باندې، د پلانینګ په خاطر باندې او همدا رقم ته د چا د کوم سپلایر نه د فنډ د ترلاسه کولو په خاطر باندې چې هغوی سره څه رقم نیګوشیشن وکړي، څه رقم محاوره وکړي تر څو پورې هغې نه خپل اداراتو لپاره فنډ ترلاسه کړي. ولې د آوټسایډر دپاره چې هغې کې موږ ویو عموما په دې کې پراسپیکټیو انویسټر راځي، هغه هیلهمند سرمایه ګزاران چې هغوی غواړي زموږ په ادارې کې زموږ په کمپنۍ کې انویسټمنټ وکړي، نو هغوی تر ټولو د مخه زموږ فاینانشل انفارمیشن یا مالي معلومات ګوري یا فاینانشل ریپورټ زموږ ګوري. همدا رقم ته په دې کې ټریډ کریډیټرز راځي چې هغه اشخاص چې زموږ اداراتو ته اجناس په قرض باندې ورکوي، هغوی د مخکې د دې نه چې موږ سره قرضي معاملات ترسره کړي زموږ د ادارې مالی معلومات ترسره ګوري او هغوی ګوري چې د اداره څومره د دې توانایي لري چې ما ته بیرته زما قرضه یا هغه جنس چې ما په قرض ورکړی دی هغه نغدو ته کنورټ کړي او ما ته خپلې پیسې راکړي. همدا رقم ته په دې کې بانډ هولډرز راځي، هغه اشخاص چې هغوی موږ سره قرضې کوي او زموږ اداراتو ته پیسې ورکوي، نو دوی لانګ ټرم دپاره دوی چې دی څه ګوري زموږ د ادارې لیکویډیټي ګوري او موږ سره بیا کومک کوي. نو موږ دلته چې موږ ویو فارم آف د بزنس انټیټیز ان کاسټینګ ډپارټمنټ، موږ چې درې ډوله ډپارټمنټونه ویلې، درې ډوله کمپنۍ موږ ویلې چې کاروباري ادارې دي، مثلا تولیدي ادارې دي او په همدې ترتیب سره خدماتي ادارې دي. تولیدي ادارې خو موږ ویلې چې تولیدي ادارې هغه ادارې دي چې هغې کې د خام مواد خریداري کیږي
همدغه خام موادو باندې پروسس اجرا کیږي، هغه کنورټ کیږي تر څو پورې فینش ګوډ ترلاسه شي. اوس د دوی د مصارفو چې کومه څانګه ده، costing department of these entities works very much efficiently a complete cost accounting system. نو دلته چې دغه تولیدي اداره ده د دوی چې کم د مصارفو ډپارټمنټ دی، هغوی مکمل ډول باندې د کاسټینګ تر سره کوي، د مصارفو ریکارډ تر سره کوي، او تر څو پورې دوی د دې په ذریعه باندې د یو پروډکټ لپاره، د یو جنس لپاره، هغوی لپاره تولید قیمت وټاکي، د هغې مصارف تر سره کوي، او د هغې نه وروسته چې دغه جنس مارکیټ ته عرضه کیږي، نو د دې باید څه وي؟ پر یونټ کاسټ معلوم شوی وي. دویم ټریډینګ انټیټیز دي یا سوداګریزې ادارې دي. موږ ویلې چې سوداګریزې ادارې د هغه ادارو څخه عبارت دی چې یو جنس اخلي او په بل ځای کې په خرڅلاو باندې رسوي، او د هغه جنس کې کم چینجز او تغییرات نه رامنځته کوي. د دوی ادارې کاسټینګ ډپارټمنټ of these entities is not involved in the much minute calculation and procedure. It simply has to keep record of the cost of goods purchase and cost of inventory. په دې کې بیا دا نه وي چې په تولیدي اداراتو کې موږ ویلې چې هغلته به د خامو موادو خریداري او د ترانسپورټ مصارف په همدې ترتیب سره د بلک څومره انوینټري وجود لري، یعنې هغوی ډېر زیاته اندازه په ریکارډ کې احتیاط نه کار اخلي او هغوی ډېر زیاته اندازه محتاط وي. ولې دوی په تجارتي اداراتو کې یوازې د خرڅلاو مصارف او همدا رقم ته د ذخیرې یا د ګودام کې چې څومره انوینټري ذخیره کیږي د هغې مصارف ځان سره ساتي. سرویس ارګنایزیشن دا د هغه اداراتو څخه عبارت دی چې انټنجبل پروډکټس، هغه تولیدات چې هغه نه محسوس کیږي، هغوی کسټمر ته او مشتریانو ته عرضه کوي، او د دغه اداراتو کې هم یوازې همغه څومره خدمات چې ترسره کیږي د هغې د ترسره کیدو په رابطه باندې چې څومره مصارف رامنځته کیږي هغه د ځان سره په کاسټینګ ډپارټمنټ کې ریکارډ کوي. کله چې موږ ویلې چې بزنس ارګنایزیشن دا درې قسمه شو، یو ټریډینګ شو، بل مینوفیکچرینګ شو، او بل سرویس ارګنایزیشن شو. په سرویس ارګنایزیشن کې چې څومره ریکارډینګ و د هغوی ریپورټس و هغه تاسو په مخکې درسونو کې ویلي دي. موږ صرف دلته د ټریډینګ لنډ ریویو کوو او زو مینوفیکچرینګ ارګنایزیشن ته. ټریډینګ کې عموما څه کیږي؟ پریکیورمنټ اول کیږي، یعنی اوله خریداري کیږي. کله چې خریداري رامنځته شوله نو د خریدارۍ نه کیش به رامنځته کیږي، کیش ورسره او د کیش نه وروسته دوی پرچیزینګ آف مرچنډایزینګ اجناس اخلي. کله چې اجناس واخیستل هغه اجناس وړي ګودام ته، او د ګودام نه وروسته چې څومره اندازه باندې دې ته ضرورت و هغه په خرڅلاو باندې رسوي. خو یاد ساتئ چې کله په خرڅلاو باندې رسیږي دغه اجناس که په قرض باندې په خرڅلاو ورسېدل، نو په دې حالت کې د اجناس چې په قرض خرڅ شوي وو د هغې نه وروسته اکاونټ ریسیوبل، یعنې زمونږ په خلکو باندې قرضه د طلبات رامنځته کېږي، او هغه پیسې چې کله موږ بیرته ریسیو کړي د ریسیو نه وروسته نغده ته کنورټ کېږي او بیا پې اجناس خریداري کېږي او همدغسې دا پروسس ترسره کېږي. خو ولې په تولیدي کمپنیانو کې بیا لږ د دې سره فرق په دې کې دی چې تولیدي کمپنۍ لومړنی خام مواد خریداري کوي. کله چې خام مواد خریداري که په هغې هغه کنورټ کوي، خام موادو باندې پروسس اجرا کوي، او د پروسس د اجرا کېدو نه وروسته هغه په فینش ګوډ باندې بدلیږي، او کله چې په فینش ګوډز باندې یا په کار تمام او اجناسو باندې تولید شو بدل شو، نو دغه کار تمام او اجناس راخلي مارکیټ ته عرضه کوي او په خرڅلاو یې رسوي. کله چې خرڅلاو باندې رسوي نو که چېرته په دې خرڅلاو کې قرضه موجوده وه، یعنې خرڅلاو په قرض باندې ترسره شوی و، نو په دې حالت کې د هغه چا باندې چې قرضه وي د هغوی نه خپل قرضې ترلاسه کوي، او د قرضې د ترلاسه کولو نه وروسته بیا دا کیش رامنځته کېږي او همدغسې دغه پروسس ترسره کېږي. کله چې مونږ د ټریډینګ کنسرن یا د کاروباري د تجارتي کمپنیانو د هغې انکم سټیټمنټ مونږ جوړو چې لومړنی مالي ریپورټ دی،
نو هغې کې به مونږ ویل چې سیلز دی او د سیلز نه وروسته کاسټ آف ګوډ سولډز یا د هغې سی جی ایس چې کوم یو دی لنډ مصرف وي هغه پکې رادا کېږي ماینس کېږي تنې او د هغې د ماینس کېدو نه وروسته ګراس پروفیټ لاسته راځي او بیا چې په اداراتو کې څومره عملیاتي مصارف ترسره کېږي مثلا په عملیاتي مصارف کې چې د الکتریسټي بل راځي ټلیفون بل راځي مثلا فیول ایکسپنسز راځي رینټ ایکسپنسز راځي او داسې نور دا ټول چې کله ترسره شو دا د دې نه د ګراس پروفیټ نه ماینس کېږي او اپریټیو انکم لاسته راځي چې دغه اپریټینګ انکم ته دیتا ای بی آی ټي یا ارننګ بیفور ټیکس انټرست اینڈ ټیکس ویل کېږي کله چې د هغې نه لومړنی انټرست ورکول شو نو هغې نه ای بی آی لاسته راځي او د هغې نه چې کله بیا ټیکس دولت ته تحویل شو نو د هغې نه بیا نیټ انکم ترلاسه کېږي په همدې ترتیب سره دا د مینوفیکچرینګ کنسرن یا د تولیدي کمپنیانو دپاره د انکم سټیټمنټ د جوړېدل دي خو د انکم سټیټمنټ په جوړېدلو کې په تولیدي کمپنیانو کې د سی جی ایس د دې کلکولیشن دا بیا لږ د مینوفیکچرینګ د مرچنډایزینګ کنسرن نه هغه تفاوت لري چې راځئ هغه په دې سلایډ کې موږ ترسره کوو کاسټ آف ګوډز مینوفیکچرډ اینډ سولډ سټیټمنټ کله چې موږ او تاسو تولیدي کمپنۍ لرو د مثال په ډول باندې یو فرنیچر کمپنی ده نو فرنیچر کمپنی په عام ډول باندې دلته موږ داسې کوو چې فرنیچر کمپنی هغه ټیبلز جوړوي مثلا هغه چې د سټیجز جوړوي په همدې ترتیب سره هغوی چیرز جوړوي او داسې نور شیان چوکۍ او میزونه او د مثال په ډول باندې مختلف ډبل بیډز او دا شیان جوړوي اوس دا چې تولیدي کمپنۍ دغه عمل ترسره کوي نو د دغه اجناس چې نهایي اجناس دي او دی په خرڅلاو باندې رسوي د دې نه مخکې خو مصارف ترسره کیږي او د دغه مصارفو د کلکولیشن دپاره چې کوم فارمیټ اپلای کیږي دغه په کوم شکل باندې دی لومړی چې کله یو فرنیچر کمپنی وي هغوی خام مواد چې هغه لرګی دی دا خریداري کوي دغه لرګی بیا څه کېږي لرګی راخیستل کېږي په دې باندې که چېرته ګودام کې ورسره لرګی موجود وو نو نور هم خریداري کوي یعنې پرچیز کوي که چېرته په دې کې کوم لرګی نیم خراب وي هغه بیرته ریټرن کوي هغه بیرته واپس کوي چې دې ته پرچیز ریټرن وایي او د پرچیز او د پرچیز ریټرن ترمنځ ډیفرنټ دې ته نیټ پرچیز ویل کېږي دا لاسته راځي اوس دغه چې جنس یا دغه لرګی خریداري شو تر څو پورې چې کمپنۍ ته رارسوي په دې کې چې دی مثلا مزدور دی چې هغه جوالي دی دا اوچتوي ګاډي ته په همدې ترتیب سره بیرته د ګاډي نه کوزوي په همدې ترتیب سره د ګاډي مصارف شو چې دې ته فرایټ ان یا دې ته ډایرکټ ایکسپنس ویل کېږي چې دا ورسره کلکولیټ کېږي نو کله چې اوپننګ انوینټري چې موږ سره په ګودام کې څومره لرګی موجود و څومره هم خریداري که په هغې باندې چې دی څومره مصارف لاسته راغلل تر څو پورې جنس ګودام ته راورسېږي دا ټول چې سره جمع کړو دې ته ویل کېږي مټیریل اویلیبل فار یوز نو هغه اجناس موږ ته اوس لاسته راغلل هغه لرګی موږ سره دي چې موږ د هغې نه اوس مختلفې چوکۍ مثلا د هغې نه چې دی موږ ټیبلونه په همدې ترتیب سره مختلف شیان جوړو اوس چې کله د څومره لرګي نه موږ استفاده وکړه او د هغې نه وروسته موږ ګورو چې بیا په ګودام کې څومره لرګی موږ سره پاتې دي نو دغه پاتې لرګي هغه څومره چې استعمال شوی دی د مجموعي لرګي نه استعمال شوده لرګی ماینس کوو هغې ته اینډینګ انوینټري ویو او دغه اینډینګ انوینټري موږ د دې نه ماینس کوو چې کله دا ته ماینس شي نو موږ ته به هغه مواد لاسته راشي چې موږ په خپل تیر کلنه دوره کې یا مثلا په تیره دوره کې دا موږ په مصرف باندې رسولي د دې نه وروسته چې کله دغه لرګي اندازه یا د ډایرکټ مټیریل دا موږ ته معلوم شو چې څومره جنس موږ په مصرف باندې رسولی دی خو دغه جنس چې دا څوک کنورټ کوي فینش ګوډ ته یا سیمي فینش ګوډ ته کنورټ کوي دې ته ویل کېږي دا لیبر دی او دا کارګره قوه ده چې څومره کارګره قوه په دې باندې په مصرف رسېدلې ده تر څو پورې د دې نه چوکۍ جوړې شوې د دې نه چې دی میزونه جوړ شول د دې نه چې دی سټیجز جوړ شو او داسې نور مختلف شیان ته جوړ شو ورسره خوا کې یو خو ډایرکټ مټیریل شو دویم چې د لیبر په دې باندې استعمال شو دریم داسې وي چې ځینو وختونو کې په دې باندې ان ډایرکټ نور مصارف ترلاسه کېږي یعنې د ډایرکټ مټیریل نه او د ډایرکټ لیبرز نه نور مصارف هم ترسره کېږي چې مثلا لکه هغې دپاره به بلډینګ نیسي مثلا په هغې کې انشورنس ایکسپنس راځي مثلا په دې کې سپروایزرز راځي هغه کسان چې د دې څارنه کوي د هغه موږ نه په دغه غواړي پیسې غواړي او همدا رقم ته نور ټول هغه څه
چې د یو جنس خام مواد په فینش ګوډ باندې په بدلیدو پورې دغه مستقیما په دې کې داخل نوي نور څومره مصارف چې ترسره کیږي دې ته ویل کیږي فیکټري اوورهیډ کاسټ. نو کله چې ډایرکټ مټیریل کاسټ، ډایرکټ لیبر کاسټ او فیکټري اوورهیډ کاسټ دا را جمع شو دې ته ویل کېږي ټوټل فیکټري کاسټ. په همدې ترتیب سره مخکې به تاسو ته استاد ویلی وي چې کله ډایرکټ لیبر کاسټ او همدا رقم ته ډایرکټ مټیریل کاسټ دا دواړه سره جمع شي دې ته ویل کېږي پریم کاسټ. او پریم کاسټ سره چې اف او ایچ کاسټ یو ځای شي نو دې ته ویل کېږي ټوټل فیکټري کاسټ. اوس کله چې ټوټل فیکټري کاسټ رامنځته شو اوس دې ځای کې موږ دا ویو چې کله موږ ګودام ته لرګی راوړو هغلته اشخاص موجود دي مثلا کارګر دي په هغې باندې کار کوي ځینې نور مصارف هغې دپاره بلډینګ ونیو مشینري خریداري شوه مثلا د هغې دپاره چې د بیمې مصارف رامنځته شول او داسې نور لاسته راغلل. اوس دې کې به زموږ کیدی شي په دې ګودام کې داسې یو مسایل وي دومره اجناس وي چې په هغې باندې ځینې کار ترسره شوی وي دی خو لا تر نهایي شوي نه دي چې دغې ته موږ ویو ورک ان پروسس ګوډس یا هغه اجناس چې په هغې باندې یو څه اندازه کار ترسره شوی دی خو لا نهایي شوي نه دي. نو دا راخلو بیا دغه د ټوټل فیکټري کاسټ سره جمع کوو. مثلا موږ داسې کوو چې لرګی راوړل شو هغه دلته یو څه کار تختې ته نه جوړې شوي دي او تیار د چوکیو او میزونو د جوړولو لپاره آماده دي خو لا فینش شوي نه دي. نو دا راخلو هغې سره جمع کوو چې دې ته ویل کېږي کاسټ چارجز ټو پروډکشن یا هغه مصارف چې د تولید په پروسه باندې څه کېږي هغه ترسره کېږي. کله چې موږ دغه نیمه کار تمام مواد او هغه موږ چې کوم ځان سره اجناس راوړو په هغې باندې کار ترسره که دې باندې کار ترسره که کار هم ترسره که نو دې ځای کې به کیدی شي موږ نه بیا هم داسې اجناس پاتې شي چې هغې باندې یو څه کار ترسره کړو او لا نهایي شوي نه دي. نو دا به ترې بیرته بیا موږ ماینس کوو ځکه دا خو بلې دورې ته پاتې کېږي او د بلې دورې دپاره ورکینګ پروسس کېږي. نو دې ته ویل کېږي کله چې موږ کلوزینګ ډبلیو آی پي ته ماینس کړو نو کم مصارف چې لاسته راغلل دې ته ویل کېږي کاسټ اف ګوډس مینوفیکچرډ یا د تولید شوو موادو د تولید شوو اجناسو مصارف. اوس د تولید کله چې مثلا موږ چوکۍ جوړو نو موږ چوکۍ جوړې کړي خو ګورو چې په ګودام کې موږ سره تیارې ځینې چوکۍ شته په هغې باندې مې یو څه مصرف ترسره شوی دی چې هغه فینش ګوډز دي. هغه چې فینش ګوډز دي د هغې مصارف او جمع د موږ چې څومره د دې چوکۍ د تولید لپاره څومره مصرف ترسره کړه دا دواړه سره جمع کوو. کله چې دا دواړه سره جمع کړو نو موږ ویو چې ګوډز اویلیبل فار سیل اوس به هغه اجناس موږ ته لاسته راشي چې هغه د خرڅلاو لپاره آماده دي یا د خرڅلاو دپاره دا موږ کولی شو چې مارکیټ ته عرضه کړو. خو کله چې موږ مثلا 200 چوکۍ جوړې کړې مارکیټ کې هم د 200 چوکو نه 180 خرڅې کړي پاتې 100 چوکۍ موږ سره پاتې شوي چې دې ته ویل کېږي فینش ګوډز دي خو دا کلوزینګ انوینټري ده د دې دورې دپاره کلوزینګ ده د 1499 دپاره مثلا کلوزینګ ده او د 1400 دپاره دا به څه دي اوپننګ فینش ګوډز دي. دا به تنې ماینس ځکه خو په خرڅلاو باندې نه دي رسېدلي. نو بیا به موږ وګورو چې 180 چوکۍ باندې څومره مصرف راغی چې د تولید د وخت نه تر دې وخته پورې چې په خرڅلاو باندې ورسېد چې دغه ټول مصارفو ته ویل کېږي کاسټ اف ګوډ سولز یا د خرڅ شوو اجناسو مصارف دي.